Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. And among now a new chapter starts show physical states of matter. States of matter ho bata so kala makhkinu kala sunu ki weli je matter sata weli shi o matter sura states the nan among the hariyo states the matter the hariyo states barake among the chapter ki dagi properties wo dagi bande mukhtalif laws कम कम अप्लाई कीगी दागे बारे के बमंगा डिटेल वो देखे बने स्टार्ट से दे चैप्टर दे gaseous state ना इस gaseous state से शेदे देखे molecules संगवी मंग केमिस्ट्री वो उनो केमिस्ट्री की देखे बहुत सोची देखे molecules से कम दी आगा संग दी देखे कम bonds हुई संग दे properties दी that all बारे के बमंगा डिस्कस को बने दे gaseous state होइसता the state of matter in which the molecules are far away from each other and there is very weak intermolecular forces between them. The matter आगा state چې پاغي کې molecules د یو بل نه ډیر زیات لري وي یعنی د دو molecule په منځ کې distance ډیر زیات کم وي. For example دا یو دو molecule دي اوس دی ګورئ دی دو مالیکول په منځ کې ډیسټنس ډیر زیات سیوا دی د دې مالیکول په منځ کې ډیسټنس کم دی او د دې مالیکول په منځ کې ډیسټنس بالکل کم دی بالکل نشته د دې په منځ کې ډیسټنس نو ګیسز هغه میټر دی چې د هغې کې د مالیکول په منځ کې سپیسز ډیر زیات سیوا وي داسې قسمه سټیټ ته مونږ سو gaseous state چې هغې کې د مالیکول په منځ کې سپیسز ډیر زیات وي and there is very weak intermolecular forces among them او د دې چې کوم intermolecular forces دي هغه ډیر زیات سوي weak وي ډیر زیات کمزوري وي تاسو ته ما ویلو اوس فار ایگزامپل یو کمپاوند دی HCl اوس دا یو کمپاوند دی د دې دواړو کې د H ته او Cl د دې په منځ کې چې کوم بانډ دی یعنی د H او د Cl په منځ کې کوم بانډ دی ته ویلی شي انټرا مالیکولر فورسز یعنی مالیکول کې دننه چې کله د دو اټم په منځ کې کوم اټریکشن وي دي ته ویلی شي انټرا مالیکولر فورسز او کچرته اوس دغه HCl بل HCl مالیکول سره د دې په منځ کې اټریکشن کیږي یعنی د بل مالیکول سره د دې اټریکشن کیږي د یو مالیکول بل مالیکول سره نه داسې قسمه فورسز ته وایي موږ سو انټر مالیکولر فورسز دوه قسمه فورسز دي یو انټرا مالیکولر فورسز دي یو انټر مالیکولر فورسز دي انټرا مالیکولر فورسز هغه دي انټرا مالیکولر فورسز هغه دي چې کم د دو مالیکول کم یو مالیکول کې د دو اټم په منځ کې وي هغې ته ویلی شي انټرا مالیکولر فورسز او چې کوم انټر مالیکولر فورسز دي دا انټر مالیکولر فورسز د دو مالیکول په منځ کې وي دا د څه په منځ کې وي د ټو مالیکول په منځ کې وي او چې کوم انټرا دي دا د یو مالیکول کې د ټو اټم په منځ کې وي د څه په منځ کې وي د ټو اټمز په منځ کې وي نو په یو مالیکول کې دننه چې کوم فورسز وي ته به انټرا وو او دو مالیکول په منځ کې چې کوم فورسز وي نو هغې ته به انټر مالیکولر فورسز وو اوس ورپسې دویم پوینټ دی د molecules of gases are free to move in all direction د دې په منځ کې سپیسز ډیر زیات دي یعنی فاصله پکې ډیره ده او بل دی کې چې کوم انټر مالیکولر فورس دی ډیر زیات کمزوري دي یعنی دا مالیکول یو بل سره باوند نشي ساتلی نو د هغې د وجې نه د ګیس مالیکول په هر ډایرکشن کې موشن کولی شي بیا دی The molecules of gases are restricted by the walls of the container in which they are present. دغه gases molecule په یو کنټینر کې دي یعنی یو بکس کې دي یا په یو سلندر کې دي یا په یو جگ کې دي یو داسې قسمه کنټینر کې پراته دي نو چې کوم کنټینر هغه سایډونه دي والز دي هغه به دا ریسټریکټ کوي یعنی بهر تلو ته به نه پرېږدي
اوس properties of gases دي لومبنۍ property د independent volume د ګیس څخه خاص قسم والیوم نشته ګیس have no definite volume د دې والیوم نشته د occupy all the space present د دې چې څومره space ملاویږي هغه عمره space په دی کور کوي یعنی اوس غټ سلندر د یو کیلو سلندر د یو غټ چې کوم کورونو کې استعمالیږي دا سلندر د دې کې کیلو ګیس واچي نو په دې ټول سلندر کې خوري او کدا بالکل ډک کې نو هم په دې ټول سلندر کې هغه ګیس خوري independent shape ګیس have no definite shape د دې څخه خاص قسم شیپ هم نشته بلکې چې په کم کنټینر کې واچول شي د هغه په شان شیپ په دی جوړي یعنی چې کم کنټینر کې دی جوړ شوی دی نو د هغه په شان شیپ په دی جوړیږي اوس د diffusion ویل څه شي The movement of molecules from the region of higher concentration to the region of lower concentration is called diffusion. या अवल दारुमने definition explain को. The movement of molecule from the region of higher concentration to the region of lower concentration. यानी the molecule movement थे the कम जायके जदागी concentration कम जायके तादाद सेवा भी the आगज़ाइन movement के कम जायके तादाद कम दे. And use the for example मुंगवालू जिदा यो room दे. दी room के उस मुंग दी जायके spray को. چې دې ځای کې سپری وکړه د دې ځای کې د دې سپری مالیکول سیوا شول کړه اوس دې ځای کې اوس سپری نه شي دلته مالیکول سری دې ایریا کې یعنی دا ایریا د دې ځای کې اوس د دې مالیکول نشته دې ځای کې مالیکول نشته ځکه چې دلته سپری نه دی شوی خو لږ ساعت پس ګورئ نو ټول کمره کې بوی خور شي ځکه چې دا ټول مالیکول هر طرف ته موشن کې یعنی چې کم ځای کې د دې مالیکول دا پریزنټ نه نو هغه طرف ته دی ورشي دې ځای کې اوس کنسنټریشن زیات دی دلته زیات مالیکولز موجود دي دلته کنسنټریشن کم دی دلته مالیکول نشته دې ځایونو کې نو د ایریا نه د ایریا ته موومېنټ وکړي دي ته ویل شي ډیفیوژن چې د هاي کنسنټریشن نه لړ شي چرته کې لوور کنسنټریشن ته دې پروسس ته بس ویل شي ډیفیوژن وته ویل شي یا بل ډیفینیشن دی The spontaneous mixing of molecules of different gases to form homogeneous mixture by random motion and collision of molecule is called diffusion. Spontaneous mixing چې خپل په خپل د دوه مالیکول میکسینګ وشي د ډیفرنٹ ګیسز یعنی ډیفرنٹ ګیسز دي د غي مالیکول یو بل سره میکس شي یو هوموجینیس میکسچر جوړ کیندي ته بس ویل شي ډیفیوژن وته ویل شي Gas molecules are in continuous state of motion and this is why they diffuse very quickly and form a homogeneous mixture. اوس د دې نه مخکې مونږ په د ګیس سټیټ په انټروډکشن کې چې ګیس چې کوم مالیکول دي د دې په منځ کې فورسز ډیر زیات ویک دي او فاصله سیوا ده نو دوی په اسانه باندې موشن کوي ګیس مالیکول یې همیشه په موشن کې وي د هغې د وجې نه د دې ډیفیوژن ډیر زیات زر کیږي یعنی سپری د تاسو په یو ګوټ کې کمره کې وکړو نو ډیر زر په ټوله کمره کې د هغې بوی خور شي خو که بل طرف ته تاسو یو لیکویډ په یو کمره کې یو سر ته مو اوبو یو جګ توی کنه چې بل سر ته رسي نو به ټایم اخلي خو هغې حساب سره که تاسو سپری وکړو نو هغه په زر چې کوم دی نو په یو کمره کې خور شي نو ګیس مالیکول د دې ډیفیوژن زر کیږي په نسبت د لیکویډ مالیکول A lighter gas will diffuse quickly as compared to the heavier ones. دا یو ساينټیسټ توماس ګریهم دا په 1883 کې دا تیوري پیش کړې و چې کوم ګیسونه سپک دي نو د دې ډیفیوژن وزر کیږي په نسبت د هغه کسانو چې هغه ګیس چې کوم درانه دي یعنی اگزامپل مور درون یو غټ کس ته یو نری زر منډي وي زر ګرځي راګرځي چې غټ نه په کال کې یو قدم لینو وي څنګه چې درون ګیس دي نو هغه ټایم ډیر اخلي په ډیفیوژن کې او چې کوم ګیس سپک دي نو هغه په ډیفیوژن کې ټایم لږ اخلي زر د ډیفیوژن کې एग्जाम्पल में दा कवर करे दी डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम स्मेल इन ए रूम यानी د په روم کې چې سپری کلو شي د هغې د یو ګوټ نه بل ګوټ ته په روم کې د هغې بوی خورېږي دا څه شو د ډیفیوژن یو اګزامپل شو
بیا ورپسې دی افیوجن. افیوجن هم دقسې ډیفیوجن په شان دی. دې کې به هم مالیکول موومنټ کیږي د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته، خو دې کې به یو ممبرین انوالو یعنی په منځ کې به یو لیر انوالو وي د هغې په ذریعې سره، هغې کې د یو هول په ذریعې سره به دا د یو های کنسنټریشن نه ځي لوور کنسنټریشن ته. یعنی اوس دا فار ایگزامپل یو کنټینر دی، د دې په منځ کې چې کوم دی نو داسې دیوال دی یعنی پارټیشن پکې شوی دی. اوس دې ځای کې د ګیس مالیکول کنسنټریشن سیوا دی، دې ایریا ته سیوا دی. دې ځای کې چې کوم دی د ګیس مالیکول کنسنټریشن کم دی، نو د افیوجن کې به هم د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته ځي، خو د څه په ذریعې سره د یو فور په ذریعې سره. یعنی داسې موږ وویلو اوس د دې په منځ کې دا یو فور رالی، دا یو ګیپ رالی. اوس په دې ګیپ باندې دا مالیکول لري هایر کنسنټریشن نه ځي لوور کنسنټریشن ته، نو دې قسمه پروسس ته به څه ویلی شي ډیفیوجن. چې کله یو مالیکول د یو هول په ذریعې سره د هایر کنسنټریشن نه ځي لوور کنسنټریشن ته، دې پروسس ته به څه ویلی شي افیوجن. خو دې کې یو خبره دا لازم ده چې کوم د هول سایز دی یعنی چې کوم د دې دا سایز دی نو دا به بالکل د دې مالیکول د سایز برابر وي. که د مالیکول د سایز نه کم وي نو بیا به دا مالیکول په دې کې موومنټ نشي کولی، دا به بالکل مالیکول سایز سره به برابر وي. The escape a molecule in the gaseous state one by one without collision through the whole of molecular dimension is called effusion. Escape of molecule یعنی molecule د یو state نه ځي د یو concentration نه ځي بل concentration ته in gaseous state one by one یو وځي، دا نه چې ټول به په یو ځل ځي. یو مالیکول به کراس کیږي ځکه چې هغې په منځ کې یو هول دی، د هغې هول چې کوم دی نه څه شی دی د دې د مالیکول د سایز برابر دی، نو ټول مالیکول په یو ځله باندې نشي تللی. یعنې څنګه د کمرې دروازه ده، نو اوس کمرې دروازه کې خو په یو ټیم باندې یو کس دو کسه په هغې نه بهر تلی شي که نه. اوس ټول کلاس کې 20 کسان دي، نو 20 په یو ځله خو په هغې کمرې په دروازه کې نشي تلی که نه، یو به ځي نو بل نمبر به هله راځي. دقسې افیوجن دی چې یو مالیکول لړ شي نو بل مالیکول نمبر به هله راځي. ټول په یو ځله په یو ټیم باندې د یو ځای نه بل ځای ته نشي تللی. only one molecule at a time can pass through the hole. صرف یو مالیکول په یو ټیم باندې د هغې هول نه به پاس کیږي. د دې اگزامپل لري چې تاسو په تیلای کې پیاز بند کړي دي، یعنی تیلای کې پیاز اچولی دي غوټه کړي دي، خو بیا هم د هغې تیلای نه د پیازو بوی بهر راځي، نو دا څه شی دی د افیوجن دی. یا چې څنګه خوراک کې خو تاسو ډېر تیز یی، نو اوس د بریاني د هغه پارسل چې کوم دی په تیلای کې بند دی، خو بیا در باندې بوی لګي چې د هغې بوی در باندې ولګي، دا څه پروسس دی دا دقه دی افیوجن. بیا ورپسې دی پریشر په تاسو فزیکس کې ویلي. پریشر ډیفینیشن څه دی؟ فورس exerted by a gas on per unit area is called pressure. مونږ ګیس کې وو نو ځکه مونږ په دې کې ګیس شامل کړی دی چې یو ګیس په یو ایریا باندې فورس اپلای کوي، نو دې ته به څه ویلی شي پریشر. فورس exerted by a gas on per unit area F divided by A، یعنی فورس لګي په یو ایریا باندې، دې پروسس ته به څه ویلی شي پریشر به ویلی شي. The molecules of gases are in continuous state of motion. دا وی چې gases molecule همیشه په motion کې وي. They collide with each other as well as with the wall of the container. یعنی یو سلنډر دی کې ګیس موجود دی، هغه ګیس molecule همیشه په motion کې دي، دی به یو بل سرم کولیجن کوي. کولیجن مطلب یو بل له به راچیږي او دی به چې کوم د سلنډر سایډونه دي نو هغې له به هم راچیږي. چې کله دی سلنډر سایډونه له راچیږي دی به په هغې باندې یو خاص قسم فورس لګوي، دغې فورس ته به څه ویلی شي پریشر به ویلی شي.
When they collide with the wall of the container, they exert force on it. چې کله د دوی collision کیږي د container wall سره نو هغې باندې دوی force لګوي او دقې force ته به مونږ څه بیا pressure بوتو. د دې mathematical form سره P is equal to F divided by A. P نه دا pressure دی F force divided by area. اوس unit یې څه دی؟ unit دی Newton per meter square. The force unit the Newton او د area unit the meter square. نو د دې SI unit څه شی دی؟ Newton meter square یا دا مونږه اغوستی شو R Pascal. دې ته چې کوم دی نو مونږه Pascal هم ویلی شو. دا سره ولیکئ Newton meter square or Pascal. Pascal is a very small unit, so kilopascal is used to express pressure. Pascal ډیر زیات کم یونټ ته په دې وجه دا مونږه په kilopascal کې حسابو. په سی لیول باندې پریشر څومره دی؟ 760 millimeter of mercury. یعنی یو atmospheric pressure د سوره برابر دی 1 atmospheric pressure برابر دی د 760 millimeter of mercury. د سوره برابر دی 760 millimeter of mercury یا 760 ټر یا کیلو پاسکل کې مونږ ویلو نو څومره برابر دی 101.325 کیلو پاسکل یا که صرف پاسکل کې ویلو نو بیا وګورئ 10 power 5 pascal راځي. بیا د کمپریسیبিলিټي مطلب دا دی یو سیس دباو په یو سیس باندې واچي یعنی څنګه ډسټر دی فوم دی هغه باندې تاسو د پاسه زور لګوي نه لګچیت کوي دي ته ویل شي کمپریسیبিলিټي یا کمپریشن. The change in volume per change in pressure. Volume کې چې change راشي د pressure د وجې دی process ته بس ویلې دي شي compressibility. The change in volume چې volume کې change راغلی د څه د وجې per change in pressure د pressure د change د وجې یعنی په یو سیس باندې موږ pressure change کړه د هغې د وجې د هغې volume کم یا زیات شو نو دې ته بس ویلې شي compressibility. Gases are highly compressible. ګیس چې کوم دی دا څه شی دی ډېر زیات compressible یعنی دی compress کیږي. They have because دا ولې compress کیږي they have weak intermolecular forces and large spaces among molecules. چې د دوی intermolecular forces ډېر زیات کمزوري دي او د دوی د molecule په منځ کې فاصله ډېره زیاته ده د هغې د وجې د څه شی دی په دوی باندې force کوم دی نو ډېر لګي دی په دوی pressure لګي او د وجې دوی compress کیږي. When pressure is applied on gases, the space between the molecule decreases due to their volume also decreases. چې څومره په دې pressure apply کیږي دومره به د دې volume کمیږي دومره به د دې کم دی نو په دې په میانځ کې spaces decrease کیږي یعنی دا یو دوه کنټینر به مونږ وایو اگزامپل کې اوس دې ځای کې کم دی نو هم ګیس molecule موجود دي خو دې ځای کې تاسو د کیلو کاڼی خیره یعنی 1 kg کاڼی می خیره 1 kg فار ایگزامپل په دې باندې پریشر اپلای کیږي او دې په لم مالیکول دی د ګیسز او دې پر اپیسورا پریشر پروت دی فار ایگزامپل دی باندې 10 kg ویټ پروت دی نو ګورئ په دې یو کې د باندې پریشر سیوا دی د دې یونه 1 kg نه د پریشر چې کوم دی دا لیس دی او د پریشر چې کوم دی دا څه شی دی های دی نو چې څومره پریشر های دی سیوا دی نو ګیس مالیکول کې منځ کې سپیس کم دی او چې څومره پریشر کمیږي نو ګیس منځ کې ګیس مالیکول په منځ کې چې کوم سپیسز دی هغه سیوا کیږي نو دای سیوا ځای نیسلی دی او دای کم ځای نیسلی دی چې څومره ځای سیوا وي نو مطلب والیوم سیوا دی او چې څومره ځای کم وي نو مطلب والیوم کم دی د دې مالیکول اوس والیوم سیوا دی او د دې او چې کوم دی نو والیوم څه دی کم دی چې څومره پریشر سیوا کیږي والیوم به څه کیږي کمیږي به چې څومره پریشر سیوا کیږي والیوم به کمیږي والیوم به ځکه کمیږي چې ګیس مالیکول کې به سپیس کمیږي. بیا ورپسې دی موبیلیټي هم بیا وي چې د دې په منځ کې سپیسز کم دي نو د دې د وجې کوم دی نو د موشن کې دي کنټینیوس موشن کې دي. بل ورپسې دی ډینسټي وایي ماس پر یونټ والیوم
یعنی دغه څنګه چې د دې نه مخکې والا ته یو اگزامپل راکو، یعنی دا یو کنټینر دی. اوس دی کې فار ایگزامپل 2 kg ګیس پکې دی کې موجود دی. دی 2 kg ګیس څومره ځای نیسلی دی، یعنی ماس دا ګیس ماس موږ ته معلوم دی، او د ایریا څومره نیولې ده نه د والیوم دی. نو ماس پر یونټ والیوم ته به څه ویلی شي، ډینسټي. ماس per unit volume is known as density. یعنی 2 kg ماس ته او دی سور ځای نیسلی دی نه دا به د چې ځای موږ ته معلوم شي دا به د دې څه شي، ډینسټي بشي. mathematical form سره density is equal to mass divided by volume. mass په volume divide کړئ نو دا څنګه به سره راشي، density به راشي. د دې یونټ څه دی، mass یونټ ته کیلوګرام او د volume یونټ ته میټر کیوب. نو د دې یونټ څه شی دی، کیلوګرام پر میټر کیوب، یا موږ دا په ګرام پر سانتي میټر کیوب کې هم ایکسپریس کوو. From the mathematical form of density, it is clear that density is directly proportional to mass and inversely proportional to volume. Density تاسو ګورئ نو density برابر د څه شي، mass divided by volume. نو density کوم د direct proportion د څه ده، mass ته، او density inverse proportion ده والیوم ته. نو مطلب چې والیوم سیوا کیږي ډینسټي به کمیږي، او چې ماس سیوا کیږي نو ډینسټي به هم سیوا کیږي. چې انورس ریلیشن دی د ماس، د انورس ریلیشن دی د والیوم او د ډینسټي. نو مطلب چې څومره والیوم سیوا کیږي ډینسټي به کمیږي، او د دې کې ماس سره ډایرکټ ریلیشن دی. نو چې څومره ماس سیوا کیږي دومره به ډینسټي سیوا کیږي. these are properties ختم شول. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کې مونږه د ګیسز متعلق مختلف لاس باره کې